Jetzt so ist, oder? ये तरफ रखे बड़ा टिकदा ما طرشنا سلامونه نیکی هیله او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو کتونکو نصر الله خټک ما تاسو په درانه خدمت کې د وخت حاضر شوم موجود یم دلته کې شاخ نمبر 1 غازی آباد سرکی علاقه ده تاسو ته زه لګیو یو داسې دا 400 اوسیدونکي خیمه چې هغه دا کوم شاخ نمبر 5 راغلی دی زما کیمرامین د اوبه تاسو ته دا کوم شاخ چې تاسو ته ښایي نو دلته هغوی یو ټرباین لګولی دی او دغه ټرباین چې دی زه به تاسو ته وښیم دا ټرباین چې دی نو دوی دلته بجلی پیدا کوي دې ټرباین چې دی نو څومره بجلی پیدا کوي دا چې دی نو تقریبا 220 او نواله 230 پورې بجلی دا ټرباین پیدا کوي دې ته دې باندې خرچم چې دی نو ډېره زیاته کمه راغلی ده دې کې چې دی نو د لرګي او د اوسپنې استعمال شوی دی او په دغه کې چې دی نو یو ډاینامو هم دلته لګېدلی ده خو زما کیمرامین تا ته دننه وښیو نو دغه کې دننه یو ډاینامو لګېدلی ده ډاینامو تاسو ته کتلی شئ دغلته ډاینامو چې ده نو هغه دننه لګېدلی ده ورسره چې کوم دغه ټرباین دی هغه تاسو دلته کښېنئ نو سوچ چې دی نو دومره بهترین سوچ کړی دی چې یو خو دلته کې لوډ شیډینګ دی دا کومه علاقه چې ده دلته چې دی نو 15 غنټې 14 غنټې لوډ شیډینګ چې دی نو دلته کې کېږي بیا د دې چې کوم دغه اوسېدونکي دی کوم شهري دی هغه چې دی نو یو سوچ وروړو او هغه سوچ چې دی نو دا کوم چې شاخ نمبر 5 راغلی دی نو د اوبه چې دی د دې دا بهاو چې کوم دی نو ډېر زیات تیز دی نو د هغې په وجه چې دی نو دلته کې دوی دا ټرباین ولګو او خپله بجلي یې پیدا کړه مفت بجلي نه بل شته نه لوډ شیډینګ شته نه ټریفنګ شته او بجلي 24 غنټې ده د دغه حوالې سره چې دی نو کله چې زمونږ دغه مشر سره خبرې وشوې هغه دې وخت کې په کلي کې نشته اجره کې نشته اوس په راځي موږ درن سره به موږ سره خبرې هم کوي خو موږ به ورځو او تاسو ته به ښایو چې دې نه بجلي دوی څنګه جوړوي تاسو ته ما دغه ټرباین وښو چې دلته کې دغه ټرباین دی په دې کې د لرګي استعمال چې کوم دی نو دغه د لرګي استعمال پکې شوی دی د اوسپنې استعمال پکې شوی دی او د هغې نه پس چې دی نو بیا دلته کې دا دغه چې جوړ کړی دی باندې کوم دا خښتې او ترپاړې چولې شوې دي دلته دا ډاینامو ده زمونږ کیمرامین به ته وښایي دا ډاینامو چې کومه ده نو دا ډاینامو یې دلته کې لګولې ده تاسو لیدلی شئ دا کومه ډاینامو چې دلته لګېدلې ده دلته دا ډاینامو چې کوم دی نو دی بجلی پیدا کوي دا بجلی پیدا کیږي دغه ټرباین چې دی دا په دې اوبو باندې تاویږي او دغه اوبه چې دي دغه ټرباین چې دی اوبه دومره په تیزۍ کې را روانې دي چې دا ټرباین چې دی نو دغه موږ به ورته پښتو کې به ورته یا دغه وویو باندې چغ به ورته ووایو چې کوم دی یا به ورته پي چې بیا اوبه روباسي هغې ته لکه څه وایي اوبه وجه مخکې بېرېستې نه هغه شی چې به تاوېده ګرګړې بلکل موږ به د ګرګړې هم ویلو چې پښتو کې ورته موږ ویلي شو چې دغه ګرګړې دغلته تاوېږي او په انګلیش کې ورته ټرباین وایي دغه ګرګړې چې تاوېږي نو د اوبو بهاو دومره تیز دی چې دغه ګرګړې تاوېږي نو دلته واپس راځي دلته ټرباین لګېدلی دی ټرباین نه دلته کې دغه کوم ډاینامو لګېدلی ده بجلي بلکل دلته کې جوړېږي د دې دی نه چې دی نو بیا دا تارونه به تاسو ته وښیم چې په دې تارونو کې دا کومه بجلي چې راغلی ده ډایرکټ اوبه چې دی نو بجلي جوړوي او دغه کوم چې دغه بجلي کله دغه جوړ شي دغه ډاینامو نه نو دا په دې تارونو کې را روانه شي د دې نه به اوس ورځو
او کم کسانو چې دغه جوړ کړی دی دا ټرباین یې جوړ کړی دی دا ډینمو یې دلته لګولې ده او دغه مفته بجلي بغیر لوډ شیډینګ بغیر ټریپینګ او دغه بجلي دلته کې جوړیږي او بجلي چې بجلي 220 نه والا 230 پورې چې دی نو بجلي جوړیږي دا خو لګېدلي د وابډې تارونه لګېدلي دي زما دا کیمرامین چې تاسو ته ښیي خو دې سره چې کوم تار دغه ټرباین نه راغلی نو هغه د ښکته دی نو دا تار چې راغلی دی نو دا هغه کورونو ته تللی دی کم کورونو کې چې دا بجلي روانه ده او دغه کس چې دی دا ټرباین لګولی دی خپل یو ذهن ایجاد کړی دی خپل خود ساخته اپنی مدد آپ چې دی نو دغه بجلي چې ده نو هغه جوړیږي ها نو دا به مونږ تاسو ته ښایو ورځو به هغه ځای ته ګورو به چې د دې نه آیا دې باندې لوډ څومره چې دی نو دوی اچولی شي او د دې نه چې دی نو کم کم د بجلۍ هغه آلات دي چې هغه استعمالېدی شي د هغه ځای نه والا تر کوم دغه د شاه نمبر 5 دا کوم شاخ چې راغلی د هغه سړک غاړې نه چې دی نو دا بجلۍ تار را روان دی ښکته نو هغه ځای ته مونږ رالو مونږ به دننه ورځو دغه اجره چې ده نو د دغه ځای چې کوم مالک دی کوم مشران دي هغوی سره به خبرې اترې کوو چې آیا د دې نه کوم د بجلۍ شیونه دي کوم د بجلۍ آلات دي هغه چې څومره چالو دي او څومره بجلي چې کوم دی نو د دغې ټرباین نه چې دی نو هغه جوړیږي او د دوی ضرورت پې پوره کیږي ښه بالکل چې موږ دلته کې رالو د اجرې ته او موږ به ورځو دوی سره به یو څو خبرې اترې کوو السلام علیکم كلمة مش ذي مونږ مخکې شي دغه د پښتو دغه کو بیا به دي وجود کې دغه خبرې اترې کوو کنه مونږ نه راځي خدا هغه به کوو قدرمنو کتونکو دغه مشر را سره ناست دی کوم چې مونږ تاسو ته وښودل چې کوم په شاه نمبر 5 کې غازي آباد سرکي کې دا کوم یو ذهن جنګولی دی خود ساخته ټرباین جوړ شوی دی او دماغ خو خدای پاک چې دی نو هر چا له ورکړي دي بیا د هغې استعمال چې دی نو بیا هغه انسان په خپله باندې ګورې ده پازیټیو استعمالي او کو نیګیټیو استعمالي نو کوم دا مشر چې را سره ناست دی د یو داسې تجربه دلته کې کړې ده چې خپل خود ساخته ټرباین یې جوړ کړی دی څنګه چې ما تاسو ته وختي چې ګرګړې هغه اوبو تاویي او بیا خوا چې دی نو پښتو کې او بیا خو چې دی نو ډاینامو لګېدلی او د هغې نه چې دی نو بیا بجلي راځي او هغه بجلي چې دی نو مونږ تاسو راوستې دغه حجره کې کېناستو نو دې مشر سره به خبرې اترې کوو چې آیا په دغې اړه باندې نور معلومات مونږ له راکړي چې دې نه چې دی نو څومره د بجلۍ هغه ضرورت د دوی پوره کېږي مشر ما سره ړومبي خپله پېژندګلو کې نوم هم څه دی او د کوم ځای اوسېدونکي السلام علیکم زما نوم ظاهر خان دی او د غازي آباد سرکي اوسېدونکي یو د چارسدې ښه مشر دا راته ووایه دا سوچ هم څنګه ذهن ته راغی مخکې هم چېرته یو آیډیا لیدلې وه هغه دی نه م وروړو خو نه خپل سوچ او خود ساخته کار نو دا خو زمونږ لکه نږدې ځای دی که نه او همیشه هم دغه ځای کې به ولاړ وو دغه ځای به هم کتل چې یاره د دې نه څه پیدا اخیستل غواړي اوبو ته هم کتل دومره تیز را روان د دې اوبو دا فلوم دونه ډېره وه چې لکه موږ وایي چې دا به موږ له څه پیدا راکړي بیا هم دغه سوچ راغی دغه هم جوړ کړو دا کوم چې ستاسو نه مخکې دی که نه مشر دې باندې به ستاسو خرچه څومره راغلي او دا ده چې دا کار څومره کوي یاره دا خو زموږ د خپلو لاسو محنتو لکه شاپ واغېسته په هغې کې بیا د لوار باندې دا پرې مرې جوړې کړې او ډاینامو چې و نو ډاینامو موږ څه بهر نه چاله راغوښتې وه او بس دغه خپل سوچ هم وجنګو بس فلحال انشاءالله شکر ګزاره کوي دا زموږ ټول کور هم چلوي او د اجرې او زموږ د ټول لکه زموږ څلور وروڼه یو څلور کوره دي زموږ ضرورت ټول پوره کوي اجرا کورونه ټول په ضرورت پوره کوي دلته خو مشر لوډ شیډینګ خو عذاب کې به خلک پراته دي ویلې لوډ شیډینګ خو دا حالت دی چې تقریبا چې یاره زه هم چې 18 غنټې نه او دا 6 غنټې نو دا ډېره خوش قسمتي ده خو دا کې به ټریپینګ هم کېږي او ضرور کېږي چې ته باران یا سیلۍ چې راشي نو بیا خو غیبه شي بالکل بیا خو سره اینه
او شکر دې بس زمونږ د خپل کار باندې کار روان دي زمونږ داسې ضرورت نه راځي. مشر دا صرف پکې چلېږي نه نور چې کوم ضرورت دي د بجلي هغه هم کوي؟ یاره دا واشنګ ماشین هم چلوي، پکې هم چلوي، او داسې انورټر هم چلوي، او دغه چې دی د واشنګ ماشین دغه د اوبو دا موټر چې دی اوبه چې روباسي که نه دا موټر هم چلوي. امرسي دغه او دغه موټر دغه کوم بجلي چې استعمالي هغه چلېږي که نه دي؟ او عام موټر سي د اوبو دا چې کوم دا هغه هم چلوي. صحیح. مشر دا راته ووایه چې دا کوم دا کله نیر کې اوبه نه وي نو بیا ستاسو څه نعم البدل کوئ او دا په کال کې څو میاشتې ستاسو د بجلي چالو وي د دې اوبو نه مفته بجلي؟ نو په دغه صورت کې بجلي نه چې کله دا نیرونه صفا کوي دغه میاشت او نیمه کې دغه شي نو هغه بیا سولر او دغه سره ګزاره کېږي بیا خو ریکارډ یې وکړه. صحیح ده. نو بیا ورسره چې دی نه الټرنیټ چې کوم دی نو نوره د واپډې بجلي کو نه جنریټر یا واپډې بجلي هم شته لکه غټ کار دپاره هغه استعمالوو که نه او نور دا واړه څونه کارونه چې دي دا زموږ ټول دا پوره کوي. ټیک دی جي. مشره څه به ویل غواړئ حکومت ته هغه خلک کوم چې زمونږ فیصلې کوي کوم چې اقتدار کې ناست خلک وي تاسو سره څه مالي امداد ستاسو رهنمایي کول پکار دي چې دې باندې خو به ډېره زیات بجلي جوړېدی شي؟ نو که حکومت داسې یوازې زموږ دا ځای نه د دې نه علاوه نور هم ډېر ځایونه داسې شته چې د هغې نه د دې نه زیاته بجلي پیدا کېږي. نو که حکومت چا سره امداد وکړو نو د دې نه ډېر غټ غټ ځایونه شته. ټیک دی جي. نو امداد څه امداد تاسو وایي چې څه امداد وشي تاسو سره؟ امداد دا دی چې دا کوم ټرباین دی یا ډاینامو ده یا دا سیسټم دی که نه د دې د جوړولو چې حکومت څه امداد وکړي نو بس دغه امداد دی نور به څه وکړي. خلک خو بدل د مونږ وایو چې بس بجلي لاړه او بجلي راغله او ټریپینګ دی او لوډ شیډینګ دی او ګرمین شکر دی تاسو د هغې نه بیخي نه الحمدلله مونږ د دې نه خلاص شو. مونږ دې ته ضرورت نه راځي چې بجلي لاړه یا راغله هغه مفت ده دا مفت بغیر بله دا اوس شپه ورځ انشاءالله بس 24 غنټې زمونږ بجلي. بالکل جی قدرمنو کتونکو که تاسو وګورئ نو دلته کې دا پکې لګېدلي دي مونږ دا دوه پکې لګولي دي بل ته ضرورت نشته نو دا دوه پکې چې دي دا تاسو اوس اینئ نو دا د دغې ټرباین دغه ګړګړۍ چې تاویږي دغه ټرباین نو دا دغې د نیر بجلي ده دا د هغې برکت دی او بیا د دې مشر هغه ذهن دی او هغه سوچ دی چې دومره سوچ یې ولره او خپل ذهن دماغ استعمال کړل او بیا دلته کې مفت بجلی پیدا شوه نه دلته لوډ شیډینګ شته نه ټریپینګ شته نه د بجلی بل شته او په شاه نمبر 5 کې چې کم نهر سواد کینال دی کم چې د مونډې نه کم دغه نهر سواد کینال راغلی دی او بیا د دې نه شاه نمبر 5 راغلی دی په هغې باندې د اوبه را روانې وي د مخکې نه به را روانې دي د کلونو داسې را روانې دي خو سوچ نو مازغه نو دماغ نو بیا چې کله مشر راغی او مشر پیدا دلته کې دغه سوچ لرو چې ولې نه د دې نه مونږ یو بجلي هم پیدا کولی شو او دې ټایم کې د څلورو کورو لوډ چې کوم دی نو دا دغه ټرباین برداشت کوي په دې کې تاسو واورېدل چې په دغه کې واشنګ ماشینې په دې کې د کم چې د اوبو ماشینان دي فریجونه هم پې لګي دلته کې پکې هم پې لګي نو دا ډېر یو غټ سهولت دی دوی ته او دا یو خود ساخته چې دی نو دوی دغه ټرباین جوړ کړو خپله بجلي جوړه کړه نه بل شته نه ټریپینګ شته نه ورلوډینګ شته او نه چاته نقصان هم نشته هېڅ نقصان یې نشته مشره دا هم راته ووایه چې د دې دپاره بهر څوکیدار یا دې دپاره مونږ کس مسناسي ده مسافر کې نو به د دې څوکیداري دا ده چې کله مونږ ته بجلي بنده شو نو بس اچانک وروځو مونږ بېچاره څه مسله به وي که غل راشي نو هم ګیر شي خو شکر داسې چېرته څه حالات نه راغلي که نه نور څه نقصان دی کېدای شي مال هم په دغې لار باندې روان وي نور نه هېڅ همداسې بس بل دغه پل خوله هم دومره تنګه ده که نه چې په دې داسې څه بنده څه نشي تللی او که ورم شي د دې لاندې وځي وځي څه دغه نشته څو پیرې داسې د کټیان وټیان پکې راغلي دي خو لاندې ایستي دي لکه داسې څه ګرګړي نه د ټرباین نه ښکته وځي داسې یو خو هغه چې ډېر غټ چې راشي که نه نو هغه خو بیا پکې کوم مدخلي نو راوتي شي ته مونږ باید ترې وباسو مشر که فرض که دلته بل کس
دا لګی دې ټیم کې نو ستاسو په خیال څومره خرچه به راځي؟ دا ځای پورې خبره ده کنه چې لکه اوس ډاینامو څونه لګی څونه بجلی پیدا کول غواړي نو هغه حساب سره په دې د څلورو کورو پورې خرچه کو فرض کړه ستاسو باندې لګی نو څومره خرچه به راځي؟ یاره چې ډېره زیاته شي نو دغه 2-3 لک روپۍ خرچه به پرې راځي 2-3 لک او څه دونه زیاته خو نه راځي. او د اوبو د بجلی د پیدا کولو ډېر غټ منصوبه دلته کې جوړېدی شي که نه وي په دې باندې جوړېدی شي ښکته ځای نشته که نه ښایي او ښکته ډېر غټ غټ ځای نه دي په هغې باندې زیاته بجلي جوړېدی شي. ټیک ده ډېره مهرباني مننه. قدرمنو کتونکو الحمدلله خیبر پښتونخوا له چې دی نو خدای پاک ډېر زیات لوی نعمتونه ورکړي دي. که موږ دلته کې اوبه وګورو، که موږ دلته کې موسمونه وګورو، که موږ دلته کې فصلونه وګورو، که موږ دلته کې میوه‌جات وګورو، که موږ دلته کې سبزیانې وګورو، هر یو شی هر یو نعمت چې دی نو دلته کې خدای پاک موږ له راکړی دی. خو د بده مرغه موږ باندې اوسه پورې داسې خلک رانغلل چې هغه خلک چې دی نو هغه تعمیراتي سوچ ولري او هغه چې دی په دې یو شاخ باندې چې دوی بجلي پیدا کوي نو په دې یو شاخ باندې د 40,000 د 13,000 په زرګونو میګاواټ بجلی په دې یو شاخ باندې پیدا کېدی شي خو وسایل غواړي. موږ غریبانان خلک یو موږ بیل نشو ورکولی نو 3-4 لک روپۍ باندې موږ دلته کې ټرباین او دغه څه ولګو. حکومت د څه دپاره ټیکسونه چې موږ ورکوو د دې دپاره موږ ټیکسونه ورکوو چې هغوی موږ له سهولیات راکړي، هغوی موږ له د صحت سهولیات راکړي، هغوی موږ له د تعلیم سهولیات راکړي، هغوی موږ له بجلي راکړي. خو دا بل ځای کې دغسې اوبه روانې وې نو زه به ده ووایم چې دې نه به اوس په زرګونو میګاواټ بجلي جوړه شوې وه. خو د بده مرغه دلته کې اوبه ښه ډېرې زیاتې دي خو ضایع کېږي، سمندر ته ځي نه په کار راځي او کوم چې زموږ هغه اوبهخور د بار راځي نو هغه هم چې دی نو کله چې دی نو لختې خرابه او کله چې دی نو ناقه خرابه. نو به هر حال موږ ټاپک چې دی بل طرف ته لاړو. خو دا یو ډېر ښه سوچ دی. دې مشر له پکار دي، حکومت له پکار دي چې دې مشر چې دی نو دلته مالي دوی سره تعاون وکړي شي او دا د کومه بجلي چې دلته جوړېږي دې له وسعت ورکړي. دلته کې نور کلو ته بجلي کلو ته چې دی نو دې نه بجلي مفته بغیر بله بجلي جوړېدی شي. خو په دې ځای کې چې دی نو د حکومت چې دی نو دغه رهنمایي چې دی نو زمونږ بالکل پکار ده. قدرمنو کتونکو دغه یو پروګرام و چې دغه مشر چې دی نو طاهر خان صاحب چې دی نو هغه دغه بجلي جوړه کړې ده، د خپل خو سخته بجلي جوړه کړې ده، خپل ذهن خپل دماغ خپل سوچ یې جنګولي دي او په هغه وجه باندې موږ اوس دا ناست یو مفتې بجلۍ ته ناست یو، نه لوډ شیډنګ شته او نه بل شته او نه ټرپینګ شته او دغه 24 ګنټې دغه بجلي روانه وي. نو الله دې وکړي چې حکومت چې دی نو دې طرف ته پاملرنه وکړي او د دې خلکو چې دی نو مالي امداد وکړي او دغسې د علاقې چې کوم دی د دغه مفتې بجلۍ نه به چې دی نو دوی فایدې اوچتې شي. اوس نه د خپل کیمرامین یاسین خان سره اجازه تلم.